د ابو جهل لخکر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چیني او کم طرف ته چې کلک میدان او کلکه خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېده د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغه رنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیه الصلاة والسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې خپې پکې خښېږي او د کافرو طرف چې کلکو په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغه رنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو د هغې ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډونو منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وای چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو خو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سفر روغ کو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې به صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاة والسلام لره سفر روغ کو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به دې ټول میدان ښکارېدو نبی علیه الصلاة والسلام لره هلته سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وکړو دواړه ورته دن نشو او ما توره راواغسته ځای په دروازه ودرېدم او چې نبی علیہ السلام څنګه دن نشو په مانځه ودرېدو 2 رکعاته نفل وکړو او الله تبارک وتعالی ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته په د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاة والسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاة والسلام داسې په میدان کې ګرځي یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکې مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکې مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی د یو کافر نوم اخلي او یو ځای ښیي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو داسې یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبي علیه الصلاة والسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمام شپه الله تبارک وتعالی ته جړه فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبی علیه الصلاة والسلام صفونه جوړول نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي سواد رضی الله تعالی عنه د هغه دا خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاق بطور ټوکې دا تیر وسره غش وسره پلاس کې وکنه ناغله په دې خېټه باندې دسی کو د سواد دنه کې خېټه
خېټه دننه کې رسپ نه بار ته راوتې ده هسې خندنې ورسره کوه نو د هغه شی پې داسې تېر کو نو چې تېر کو نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوږ دې کړمه پیغمبره خوږ دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوږ کړه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ښه وایي د الله پاکه پیغمبره موږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زمونږ پیغمبر یې صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبي علیه السلام ته څنګه خبرې کوي موږ په تا باندې ایمان راوړی ته زمونږ پیغمبر یې تا راته وایي چې انصاف په کوئ نبی علیه السلام ورته فرمایي او بالکل ما ولي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستا نه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس به ستا نه بدل نه اخلم صحابه کرام حیران دي چې یو طرف ته راغلی د نبی علیه السلام په مرګتیا کې جهاد له او په نبی علیه السلام باندې خپل سر قربانوي او چې معمولی خېټه یې د غشي سره وکړې ده نو اوس نبی علیه السلام ته چې بدل در نه اخلم دا څنګه صحابي دی یو طرف ته جهاد له راغلی په نبی علیه السلام سر قربانوي او بل طرف ته د غشي سره معمولی خېټه ولګېده نو نبی علیه السلام ته وایي دا بدل به در نه اخلم صحابه کرام ولاړ دي خو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایي خاموش څه به نه وایې بالکل که خېټه یې زخمي شوي ما ته تکلیف رسولی ته د حق دا جوړېږي چې ما ته هغه شان تکلیف راورسوي نبی علیه السلام ورته وي سواد بدل واخله بدل واخله نو سواد رضی الله تعالی ته څه فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دې نشي اغوستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاږو نو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پې نو زما په خېټه باندې کپړه نه وه ستا په خېټه باندې خو کپړه ده نو زه څنګه بدل واخلم لومبې خېټه ښکاره که چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دی نبی علیه السلام د خېټې مبارکې نه داسې صادر لرې کو وی هو سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام خېټه مبارکه څنګه ولیده که نه او رامنډې کړې وان خط پورې او په جړا شو ورته او داسې دا خېټه مبارکه ولې ښکل کړه وی د الله پاکه پیغمبره دا مې ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کیدای شي دا مې تا سره اخري ملاقات دي جنگ شروع کېږي د الله پاکه پیغمبره کیدای شي دا مې سره اخري ملاقات دي بدل مې درنه نه اخیستو خو دا مې خوښوله چې ته ما ته خېټه مبارکه ښکاره کړه زه پې شونډې ولګوم بدل مې نه اخیستو داسې عجیبه غونته واقعه په دغه ځای کې مخې له راله نبی علیه السلام صفونه برابر کړو او نبی علیه السلام به چې کله د مونځ صف برابر او یا د جهاد صف برابر او نو نبی علیه السلام فرمایل وي صفونه داسې سیده ساتئ لکه څنګه چې د فرشتو صفونه د فرشتو صفونه نو نبی علیه السلام به د صف د نیغوالي ډېر غټ خیال ساتو صفونه چې نیغي نو زړونه یو نیغي چې په صفونو کې کوږوالی شي نو بیا په زړونو کې هم د یو بل نه څه راځي کوږوالی راځي د دې وجې نه د مونځ په صفونو کې هم ډېر خیال ساتل پکار دي چې دا نیغ کړی شي خو هغه مونځ د جنازې دی کو هغه عام مونځ دی خو صفونه چې پکې جوړېږي نو هغه صفونه نیغ ساتل پکاري بهرحال په دې دوران کې نبی علیہ السلام چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمیر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه ځمه او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي دی اس تصور شو د عمیر ابن وهب او چې داسې ګیر چاپیره چکر ولګو نظر یې واچو که نه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا وروسته بیا مسلمان شوی خو دغه ټایم کې کافر و دی حکیم ابن حزام له راغی یاره ما خو د مسلمانانو نه ګیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دغه 300 کسان ما ته ښکاري 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته هم نه اسلحه ورسره هم نشته دی دا خو پاک داسې راغلي دي او لږ کسان دي ویره دوی موږ له دوکه راکوي دوی موږ له څه راکوي اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي دوی موږ له دوکه راکوي چې موږ پې حمله وکړو شاته نور کسان ناست دي خو دوی مخې ته موږ له ځکه راغلي دي چې موږ پې حمله وکړو هغه راباندې شا غاړې راپاسي زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم بیا اس ته وختم چې اس ته وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو لرې پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه هېڅ څوک سره نشته خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه دوی مرګ له راغلي ځان وجني دوی خو مري او مري خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زموږ نه مړ کوي
300 کسان دي دوی خو مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نم یو تن خامخا وجني. د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي دا هم زمونږ د قریشو خلک دی زمونږ رور او نسب خلک دی نو چې دوی مړه شي او زمونږ نم دومره مړه کي د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کو چې دوی مو وجنو او زمونږ نم دوره نور مړه شي هغې ژوند به بیا څه خواني. حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه مونږ مرو دوی مرو په خپلو کې جنګ دی نو بیا به موږ څه ژوند تیر کو. وی قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تلې ده دلته کې څه شي د جنګېږو دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردارو عتبه ته وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي له دوی وجنو خپل خلک وجنو که نه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به وي. عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده جنگ څه شي له کوو جنگ ولې کوو. دا عتبه چې دی به د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو دوی د جنگ نه دا شاته دوه وجونه کېدل. یو خو دا دی د دوی یو غلام و دغه عداس نوم د دې عتبه غلام و دغه نوم عداس و بیا دا آزاد کړی و دا عداس چې و دا نصراني و د په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ لا نو هغې په خپو پورې انښتې او نه یې پرېښودل وی تاسو مه ځئ وی ولې نه ځو ته ولې موږ پسې موږ د خپو نیولي چې مه ځئ وی مه ځئ هغه د الله رسول دی د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خفه یم مه ځئ. هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم تاسو هلته مرګ له روان یې. نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی تاسو مرګ له ځئ دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدل. او دویم دا دی چې د نبي علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل. نو دوی عتبه ورته وی دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابو جهل سره وکړم بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابو جهل ته وی عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابو جهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي. او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کس رور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وي عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپارو نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو که چې دوی مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ. بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیه د هغې طرف نه 3 تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید یې زوی وو او د دې یو وراره وو نو یعنی دوه وروڼه او یو وراره راووتل جګړه دوی 3 واړه راووتل مقابلې له आवाज یې وکړئ تاسو کې څوک راوځي نو د دې طرف نه 3 کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنہ معوذ رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا 3 واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنہ دا عوف رضی الله تعالی عنہ دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو تاسو اوریدلی کنه دا د عفرا زنانه زامنو
ته دې اووه زامنو 3 د یو خاوند نه او 4 د بل خاوند نه او 7 واړه زامن په جنگ بدر کې شریک وو داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه د عفرا رضی الله تعالی عنها 7 زامن او 7 واړه په جنگ بدر کې شریک وو وواړه نو دا دې طرف هم 2 رونه وروتلو عوف رضی الله تعالی معاوض رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابله ته وروتل چې وروتل عتبه نه تاسو کوی تاسو کې دوی ورته رحتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو تاسو خلک نه یو نو عتبه ورته وي تاسو سره زموږ هیڅ کار نشته تاسو سره نه جنګي تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابله خلک روباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو وی حمزه دای ترو وی حمزه وزه علی دای د ترز علی رضی الله تعالی عنہ وزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ وزه 3 صحابه کرام اوتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادر باندې تړلي صرف سترګې ښکارې دي مخونه پټو نه هغه طرف ته نه عتبه تاسو کو وی تاسو څوک نو حمزه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی زه حمزه ما علی رضی الله چا کړو زه علی ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه زه عبیده ما نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک وروته ځکه دام د مکیو کنه و زمونږ د مقابله وروته بهر حال 3 واړو د یو بل سره مقابله وکړه نو علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغه او علی رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده رضی الله تعالی عنہ او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ خپل لومبي گزار سره 2 کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپواله چې خپل ولا دې راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله ورسید ابل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عبیده ته شهیدی نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته نن ښودلی وي ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیہ السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي کاش چې نن ابو طالب ژوندې وي چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیہ السلام دشمن نه ورکو کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبی علیہ السلام باندې شیندو بهرحال ته دې نه بار جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نبی علیہ السلام راغی او کم سفر چې رخ کړی صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی تور نیولې ولاړ دی نبی علیہ السلام کله په سجده باندې پریوزي کنه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کنه لاسونه اوچت کې الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وای نبی علیہ السلام داسې لاسونه نیولي او الله ته لاسونه اوچت کړو دی خو جنگ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مم ډیر کوشش وکړو الله په مدینه کې مم ډیر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو اغم پخپوخ پیال به پسر باندې سرتور او اصله هم نه لري الله دغه 314 رسم الله راوست دي الله کو ستا خوخه چې د نن نه بعد ستا نوم نه غستل کېږي نو دوی رالمړه الله کو ستا خوخه چې په مقدس مکه ستا عبادت ورشي نه دغه 314 سره لمړه الله خو کو ستا نوم په مقدس مکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د شان راغې د ډېرې عاجزۍ نه د نبی اسلام نه دا صادر داسې وښود د اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راغې دا صادر یې راوغسته د نبی اسلام په اوږه واچو او د شا غاړې داسې تلاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس که نور مه جاړه الله ستا اواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس که علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیہ السلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل میزان غلې غونته کې راویستو وی نبی علیہ السلام خواله رانم که نه نبی علیہ السلام په سجده باندې پروت دی
نبی علیہ السلام په سجده پروت دی الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنګ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیه الصلاة والسلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان هغه قیدیان کړو غذا ختمه شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته د الله پاک پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح ومنتله نبی علیه السلام سر مبارک روچت کو د سجدې نه چې کله غذا ختمه شوه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر راله والی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اولید چې دی پروت دی خو سا پکې شته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو دې سینې ته یې وخت چې کېناست وي د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه نو د بیزو سرونکي ډېر اوچت ځای ته ختلی یې دا د ابو جهل الفاظ وخا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وی د بیزو سرونکي نن ډېر په اوچت ځای باندې ناسي نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی او زه دې په سینه ناست یم وی کول څه غواړې ابو جهل ورته وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووخه ستا توره زما سر نه غوڅوي زما په دې توره باندې زما سر ووخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی څو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي ابو جهل ته وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبي سې وای چې دې غټ ښکاري چې روبي سې وای او خپل مرګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی چې توره اوچته کړه سر یې ته ووه سر یې ته ووه سر یې نبي علیه الصلاة والسلام له راوړو وایي د الله پاکه پیغمبر د بدبخته د ابو جهل سر دا دی نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل که نه او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته هغه ټوله کیسه بیان کړه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعون خو د موسی علیه الصلاة والسلام فرعون چې و هغه کمزوری و زما د دې فرعون نه وایي ځکه چې فرعون چپور راواغست که نه هغه وی آمنتو برب موسی و هارون فرعون چې کله چپور راواغست نه هغه چغې کړې وی ما ایمان راوړی په رب د موسی او د هارون باندې خو هغه د ځنکدن ټایم و پای کې بیا توبې نه قبلېدې او زما د فرعون په وخت د ځنکدن کې هم دا وایي چې ستا د پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت دی چې مخکې مې تې دوره نه وی زما دا فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سخت و بهر حال غزا وشوله الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه بیا په دې کې څه قیدیان رالو نو دا اسلام مونږ ته دا اسلام لومبۍ غزا وه او مسلمانانو ته پکې الله فتح ورکړې وه او په دې کې د مسلمانانو د امداد دپاره الله تبارک وتعالی فرشتې هم رالیږلې وې مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو مونږ وایو چې یاره دا بل انسان د څنګه په تکلیف کیږي دته به زه کم ځای کنده کنم چې دی پای کنده کې ورتاو شي او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به په خپله پریوځي کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به په خپله ګرفتار کېږي د نبي علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبي علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو کو هغه کافر و کو مسلمان و کو هغه مشرک و کو هغه یهودي و تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسیلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی نو ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو لښتې مخکې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله کچه غاړې ورله جوړې کړي نو دی به وایي چې دا لاره ده نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته ورتاو شي چې ښکته ورتاو شي په تکلیف به شي په دې کې به ننوځي یا به بیا موږ د پاسه ورتاو کړو نعوذ بالله مړ به یې کړو موږ به خلاص شو نعوذ بالله دا یو سازش یې جوړ کړو ځان یې بیمار کړو کوې وکنستو بیا نبی علیه الصلاة والسلام پس یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی هغه خبره کړه ابو جهل بیمار دی
کس ورغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی ابو جهل نو تماشې له نور ښکاره کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو کنه چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شو ابو جهل خوشحالي دو ځکه کوی متکنسته په دې کې ورته وشي چې څنګه په لار باندې را روان دی فورا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی دا الله پاک پیغمبر مخکې لاړ شي مخکې لاړ نشي ولې وی ځکه تا ته په لاره کې کوی کنسته دی په لاره کې کوی کنسته سازش درته کړه مخکې لاړ نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لارې نه واپس شو ابو جهل خبر شو وی نبی علیہ السلام د کور خواته را رسیدل خو واپس روان شو بیا واپس شو هغه ډیر زیات ورخطا شو وی ښه دې زما کور ته رانږدې شو بیا څنګه واپس شو دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه چې د کور نه رامنډه کړه دا تېرو چې ما په لاره کې کوی کنسته دی چې رامنډه کړه بس په هغې کوی چې خپکې خو په خپله ورته ښکتله ویې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي رامنډه کړه په کوی چې خپکې خو په خپله ورته ښکتله چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي دا د نبي علیه السلام معجزه وه خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو ابو جهل د کوی نه نه ایستلی کېږي خلکو وس یې وکړې ابو جهل ورته ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه نور راله تکلیف راکوئ د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ په خاورو کې خو نیم پټ کړم نور تکلیف راکوئ تاسو ما نشئ ایستی ستاسو کو ډېر وس یې وکئ ما نشئ ایستی وی څنګه وی ما به هغه څوک وباسي چې چاته ما دا کوی کنستی هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي بل څوک ما نشي ایستی هغه پسې سوال جواب وکئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شو وی ابو جهل و چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نشي ایستی راشه هغه روباسه نبی علیہ السلام ډېر مهربان و ډېر رحم دل و په زړه ډېر زیات نرم و ډېر زیات نرم و وی ټیک ده اگر چې دا کوی د ما ته کنستی و اگر چې دا سازش د ما ته کړی و خو زه به یې روباسم هېڅ خبره نه ده چې د کوی غاړې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عمر ابن هشامه روباسم د خو یو شرط په زما منې وی یو شرط نه چې څومره شرطونه وایي ټول درله منمه خو ما د دې کوی نه خلاص کا دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږم خو د دې ځای نه مې خلاص کا وی څه شرط دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی شرط مې دا دی چې راودي باسم نو په ما به ایمان راوړي الله به یو مني ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني ایمان به راوړي وی زه یوازې نه دا ټول قوم مې وپتا ایمان راوړي خو ما د دې ځای نه وباسه ایمان در باندې راوړم وعده مې در سره ده دا د نبی علیہ السلام معجزه و چې څنګه لاس مبارک ښکته کړ چې ابو جهل چې د کور کړ بره د کوی نه راوخېږه چې بره راوخېږه که نه چې څنګه راووته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل وی رسول لوی جادوګرې ښه څه غټ جادو دې کړی و ستا د جادو مقابله نه کېږي ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کړي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي کم انسان چې الله بېلارې کړو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی نو ابو جهل چې څنګه د کوی نه راوکاږو ویره ډېر لوی جادوګرې ښه غټ جادو دې کړی و الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سازش چاته جوړ کړو د نبی علیہ السلام د کوی د ورته اولو الله پکې په خپله ګریبتار کړو ولا یحیق المکر السیء الا باهله چاته چې د بد تدبیر کو په دې تدبیر کې به په خپله ګریبتار کېږي چاته د کنده کنسته په دې کنده کې به په خپله غورځېږي بل ته کندې مه کنه بل له خپې مه وهه په خپله به رسوا شي او ذلیل به شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان ګناه کوله او په کجاوه کې دننه کوله دننه تاسو مخکې لیدلي کجاوه باندې به پردې وي یو ډولۍ غونته به وه د خلکو نه دا ګناه په دې کجاوه کې دننه په دې ډولۍ کې کوله په ګوټ کې کوله خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کړي دغه دا ګناه پټه کوله د خلکو نه پټه کوله خو مقصد به دې ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو الله تبارک وتعالی به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کړي اگر چې د خلکو نه پټ بل انسان ته تکلیف مه ورکوه بل انسان ته ضرر مه ورکوه د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سړی چې نوم یې قارون دی بعضو علماو لیکلي دي مورخینو
چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و، بعضې وایي چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته دار و. دی منافق و، په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و، خو د زړه نه یې نه و منلی، د زړه نه یې نه و منلی. او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و، بېدریغه مال. مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي، او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه، په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی، او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي، او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو، دا راځوړند راځوړند ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. په سوونو اوښان، په سوونو اسونه، تاریخ لیکي وایي د اسونو چې کوم زینونه و که نه، په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی، د اسونو زینونه یې د سرو زرو جوړ، دا کار به پې د سرو زرو و. غلامان او وینځې دی په سوونو. الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و. خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی و. یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو، سود به یې کو، سودخور و، قانون سودخور و. دا مال ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکړه، هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا 10 ډبره پې راکوي، 10 ډبره به راکوي. ښه چې تاریخ به پوره شو، پیسې راکوي، یاره ما سره خو نشته، ښه پلانکي تاریخ ته به 20 ډبره راکوي، بیا هغه تاریخ نشته، بیا به 50 ډبره راکوي، پیسې به ورو ورو ختي. یعنې ده به چې قرض ورکړو، پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه، چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو 10 پسې خېږي، نو دې ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي، نو ځکه چې په بره روان دی. نو یو سودخور و دی، سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبور او مجبوره د هغې نه به د 3 او د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان، او بیا به پې واپس ګران خرڅول. اوس هم داسې کېږي که نه، فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبورو زمیندارو نه، نغدې پیسې به ورکړي او بیا به یې پې ګران خرڅو. دویم به دا کار کو. او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو، په ناف تول کې به یې کمې کو، تله به یې نیغه نه ساتله. نو په دې یعنې په ډوک بوک باندې مال را جمع کړی و. لنډه دا ده، مال په دې طریقه ډېر کړی و، ډېر زیات مال وله الله ورکړی و. موسی علیه السلام حکم وکړو، وی د مالدارو نه زکات اخلئ او غریبانانو له ورکوئ. د زکات حکم یې وکړو. دا خبر ده ته راورسېدو، ده وی دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس راباندې زکاتونه هم ورکوي. ده ته خو د ځان پته وه که نه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی. قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي، وایي د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې، غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې. د 1 تن، د 2 تنو، د 3 تنو د ګرځولو چابیانې نه وي. هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي. بیا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت و، خو ډېر مال یو که نه، نو پای کې خو بس لږ زکات نه و، پای کې خو به ډېر زکات و. نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ، غریبانانو له ورکوئ، نو ده وویل وی ښه ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي، اوس رانه زکاتونه م اخلي. داسې کېږي. ښه مالدار سړي باندې زکات، بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی، ډېر مالداران پکې داسې هم شته چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي، خو اکثر داسې پکې هم وي چې یاره د زکات دا ټکې پې ډېر بد لګي. ته ورته وایې زکات ورکړه، دا ټکې پې ډېر بد لګي، او هغې له هم حیلې او بهانې جوړوي. زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي، او چې چېرته رانغی که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه، هغه مشی دی سړی، هغه اوس غریب نه دی. ما ورته وایي چې پلانکي کار له راشه، نه راته راله، دا زکات یې سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیا ټیک شي که نه، ځان له دې کار کتلی، څوک دله اشر له راځي، څوک دله غوبل له راځي، څوک د دیرې ته حاضري کوي، هغه له به زکات ورکومه، او چې نه راځي زکات نه ورکومه. زکات یې سره کېږي نه، ځان له سنبال که چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي. زکات به غریب له ورکوي، کو تا له راځي او که نه راځي. نو دا زکات دا فرض دی، ګورئ دا ورکول پکار دي. په 1 لاک کې 2.5 روپۍ دا ډېرې دي، 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1 لاک روپۍ الله درکړي دي، نو دا 2.5 دي پکې نه وي که نه. نو په قارون باندې هم د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده. او څوک چې زکات نه ورکوي، حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي، وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی، مال د چې زما مال دی او زما مال دی، الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ حمار جوړ کړي. شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي، گنجې مار، گنجې مار، گنجې به ځکه وي چې د زخرو به ډک ډېر وي،
پکا په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخېږي. دغه خامار به دا خوله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړی دله به ټاکونه ورکوي، ټاکونه به دله ورکوي او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه. زه په حقیقت کې مار نه یم، خامار نه یم، زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې دې را باندې کلکې کړې وي. انا مالکه، زه ستا مال یم، و انا کنزکه، زه ستا خزانه یم، خو تا ته الله حق نه ورکو. الله تبارک وتعالی و زما نه خامار جوړ کړی، زه په تا مسلط کړی یم. په میدان محشر کې به دغه مال چې ده ته زکات نه ورکو د یو خامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کی مسلط. دی وایي زما مال زما مال زما مال، دا مال پاتې کېدونکی دی. ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام یو ځل وفرمایل ستاسو خپل مال خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی؟ خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی؟ صحابه کرام وفرمایل د الله پاک پیغمبر خپل مال خپل نو سړي خپل مال خوښ نو د وارثانو په مال څوک څه کوي؟ زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی. د الله پاک پیغمبره د نبی علیه صلات وسلام نه بیا پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبره د خپل مال پکې کم یو دی او د وارثانو دا مال پکې کم یو دی؟ نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه خو مخکې ولېږو، د ځان نه چې د مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی او دا کم چې ستا نه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شي نو دا چا ته پاتې شو؟ وارثانو ته پاتې شو که نه. د قبر خاوره به دې لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع یو وي دا پلانکې شی زما او دا بل وي دا زما. قبر له ځای تلم نشته دی، دلته به دې په مال باندې جګړې شروع شي. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایلو خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو د ځان نه دې مخکې ولېږو. دقه ستا مال او کم چې دې مخې ته لېږلی دی او د کم باندې چې دې منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال دی، هغوی ته پاتې شه، د هغوی شی دی چې اوس پې څه کوي نو کوي به پې نو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي. 3 څیزونه ځي. کم ځي؟ مال ورسره ځي، اهل و عیال ورسره ځي، عمل ورسره ځي. دا 3 څیزونه ځي. مال ورسره ځي. مال څه شی دی؟ په کم کټ کې چې اخیستی دا مال دی. دا کم کمبل چې پې د پاسه خور دی دا څه شی دی؟ مال دی. نو چې کله مړی دفن کوئ نو هغه کمبل ته واپس کور ته راوړئ که نه راوړئ؟ هغه کمبل ته هم راوړئ، هغه کټ ته هم راوړئ، مال ته هم واپس شي، اهل و عیال ته هم واپس شي. پلار یې اخیستی هلته په یخو خاورو کې کېږده زوی ترې را روان شي. زوی اخیستی په دې یخه یخنۍ کې په دغه یخو خاورو کې کېږي پلار ترې را روان شي. اهل و عیال ته واپس راځي که نه راځي؟ ډېر خوږ خاوند یې، ډېر خوږه ښځه ډېر خوږ بچی یي، هلته په دې خاورو کې ومنډي او واپس ترې را روان شي. نبي علیه السلام فرمایي مال ته هم واپس راځي، اهل و عیال ته هم واپس راځي. صرف یو شی ورسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی؟ د ده عمل دی چې هغه سره دی قبر ته لاړو. دی زما مال او زما مال او زما مال او زما مال. دا کمبل در سره هم سبانک دی په قبر کې. وایي څه شي لی دغل تک دی هسې به یې وایي نه خوري نو ولې خرابوي دا کمبل؟ هسې وایي نه خوري په دې قبر کې هسې ورستېږي دا کمبل ورسره سرک دی کور ته یې ترې راوړی دا خو موږ نوی کمبل لا اخیستی و د صندوق نه. داسې ده که داسې نه ده؟ الله په مال باندې منګولې مه کلکوئ. خبره مې څه کوله نو موسی علیه صلات وسلام حکم وکړو وی قارون ته ووایه چې زکات ورکړي. قارون ویره ایمان مې راوړی دغه پوره ده که نه سره زکاتونه څه شي اخلي. بهرحال موسی علیه صلات وسلام ته وویل شو یا سړی خو لږې ګډې وډې غونته خبرې کوي، ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي که نه، سړی خو زکات نه ورکوي. موسی علیه صلات وسلام لاړو ووایه که قارونه الله ډېر مال درکړی دی، ډېر زیات مال یې درکړی دی، لږ غونته کې زکات یې ورکړي، دا د غریبانانو حق دی، په دې باندې ستا د مال هېڅ هم نه کېږي. بهرحال ده دا خبره ونه منله خو ضد واغستو. ضد واغستو. یوه ښځه یې ولمسوله وایي زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې پکار دی هغه درله درکوم. دا پیسې واله خو ته به دومره کرلکار وکړې چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې به پاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي. دا کار به کوي. ښځې وایي زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي، پیسو دپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه، مرګونه پې خلک کوي نو قتلونه پې خلک کوي نو دشمني به دې ورسره نه وي، جان پهچان به دې ورسره نه وي، ستا په سر به د بل نه پیسې اخیستې او به دې ولي. دومره لاس د خلکو ورځي، دومره لاس د خلکو ورځي که نه. هلکه تا سره خو بد نه دي کړي، ستا ورسره کمې دشمني ده، ستا په سر به یې پیسې اخیستې. پیسې اوس څه شی دی؟ دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه د ګټې نه هم سخي بیا ښه هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي ډز ډز وبه یې ولي. ولې دې ویشته لکه دشمني دې ورسره وه
نالګي دې ورسره وه ثبت دې تلي دلو نه هېڅ هم نه ولې دې ویشتو ماله په 1 لاک روپۍ چا راکړې وي نعوذ بالله پیسو دپاره هر څه کېږي که نه نه ښځې هم پیسې واغستې بهرحال قارون وي یاره موسی علیه السلام په دې خلکو ډېرې بدعملۍ شروع کړي دي بدکارۍ پکې هم زیاتې شوي نور څه هم زیات شوي نور څه هم زیات شوي دي زه یو مجلس لګوم د خلکو ته لږ واعظ نصیحت وکړه موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو زه چې د قارون زړه لږ سم شوی دی ښه سړي سره خو ډېر فکر دی وایي چې زه لوی مجلس خلک راټولم او ته ورته بیان وکړه موسی علیه السلام خوشحاله شو مجلس ولګېدو ډېر غټ مجلس ولګېد قارون خلک راټول کړی دی موسی علیه السلام پاسېدو بیان یې شروع کړو پلانکی ګناه داسې ده پلانکی ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پورې چې چا بدکاري وکړه او شادي شده واده والا سړی و د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلی کېږي سنګسارېږي به دا خبره چې وکړه یو سړی پاسېدو وایي هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام خو زما هم دا ګناه وشو ما به هم سنګساروئ په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان د سزا به ټولو ته ورکېږي وایي ښه خو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګسار ووي او په دې کې یو جینۍ پاسېده موسی دلته وایي چې زنا بد کار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی ګوره د الله نه هم نه یېرېږي تا خو زما سره دا کار کړی دی اوس په ډک مجلس کې پې تهمت ولګ تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نورو خلکو ته واعظ او نصیحت کوي په خپله دا کار کوي هسې هغه پیغمبر و پیغمبر د ګناه نه پاک دی ګناه د پیغمبر د ګناه نه معصوم دی معصوم ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی معصوم دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه ماشوم وم وړوکی وم په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس او پروګرام و دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه نو داسې څه ډمې خلکو راوستي نو هلکان تللی نو زه ورسره هم لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو خو لا ډمې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و وایي چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوست اوده شوم چې سهار غونته کې ټایم کېده هغې ملګري زه راویښ کړم چې پاس هم ته خو ودی ما ورته وایي چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي وایي چې ختم شوی دی ته لا وده یې نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم ما هېڅ هم نه دي لیدلي نه مې اورېدلي دي الله وده کړی وم الله پیغمبر د ګناه نه څه وي محفوظ وي هسې نو خبره مې څه کوله پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی یو عام داعي دی خلکو ته دعوت ورکوي د نیکۍ حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه ته خلک وایي چې مړه وایي یو څه کوي بل څه دا د هغه دپاره څومره د درد خبره ده که نه په خپله دا ګناه کوي موږ ته وایي چې مه کوه اوس ما ته یو تن وایي چې مولوي صاحب موږ ته لګیا په خپله دا ګناه کوي نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجود دی او تاسو ته هم چې داسې مه کوئ په خپله به چې مولوي صاحب په خپله لګیا موږ ته خونې کوي دا بیا اثر نه کوي ښه نو موسی علیه السلام ته هغې زنانه وویله موسی په خپله دا کارونه کوي زما سره د بدکاري کړې ده او موږ ته نصیحت کوي موسی علیه السلام وی ای زنانه ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې تا ته د ښکلی شکل در کړی دی ته رښتیا ووایه چې یقینا دا کار ما تا سره کړی دی دې زنانه چې د الله نوم واورېد که نه چې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته پیدا کړې زنانه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد په رپېدو شوه وی موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې خو ما له قارون پیسې راکړې وې چې ته به داسې ووایې ته پاکې ما قارون نه پیسې اخېستې ما صرف د پیسو دپاره په تا باندې تهمت ولګې موسی علیه السلام زړه ته ډېر درد ورسېده د قارون په دې کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي که نه ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي که نه زړه ته ډېر درد ورکوي ډېر تکلیف ورکوي چې یو کار در پکې نه او خلک درته ووایي چې تا دا کړي او تا دا کړي دا سړي ته ډېر تکلیف ورکوي موسی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو لاس یې اوچت کړو وی الله دا قارون تباه کړه الله دا قارون تباه کړه زما په عزت یې حمله وکړه فورا ځمکه کولاو شو قارون پکې دننه شو د خپو نه یې راونیو قارون چغې کړې خلکو ورته کتل وی موسی ما خلاص کا موسی علیه السلام ځمکې ته وی نور یې راوکاږه چې نور یې راوکاږه نامه یې پورې راوکاږو قارون چغې کړې ما موسی خلاص کا موسی علیه السلام یې ځمکې نور یې راوکاږه حتی در دې پورې چې قارون ډوب کو الله یو ځل موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایي موسی دا قارون ډېر سپیره شی و ښه ډېر بېکاره سړی و ګوره تا ته بار چغې والي چې ما خلاص کا نه که نه الله د معاف کېدو نه و که نه ګوره په ما یې تهمت لګولی و ډېر رزیل سړی و ځکه مې نه معاف کوو
الله تبارک وتعالى ورته فرمایل کو دې رزیل ماته یو ځل چغه والی چې الله ما خلاص کا ما خلاصو خو ماته आवाज نه کو تا ته چغه والی چې موسی ما خلاص کا الله دومره مهربان ذات دی ښا ته ماته یو ځل ولې قانون کړی چې الله ما خلاص کا دې ما زمکه نه بار ترستو هغه ماته आवाज نه کو تا ته چغه والی چې موسی ما خلاص کا استاد په طرف نه راتنو تا به زمکه راو کاګه الله قارون د چا خلاف سازش کړو د موسی علیه السلام الله په خپل رسوا کو په خپل د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو الله د بل چا خلاف سازشونه م جوړوي بل چا ته کندې مکنه په بل چا تهمتونه م لګوه د بل چا د عزت سره لبې مه کوه الله به دې ګوره په خپله رسوا کې یاد وساته د چا عزت ته خرابه او الله به دې خپل عزت خراب کړي پردی کور دې ورانه او الله به دې خپل کور وران کړي ګوره یاد وساته د بل بچی دی د پلار خلاف کول الله به خپل بچی خلاف کی ګوره یاد وساته دوه ورونه د جنگول د خپل ورونو سره په خپل په جګړه شي یاد ساته الله نو حدیث مبارک کې سو من اکل طیبا چا حلال روزي خوړله وعمل فی سنت فسنت باندې عمل کو درم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو نه خلق ته تکلیف نه ورکو نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه د انسان سده جنتی دی الله تبارک وتعالى دې مونږ کې دا اعمال راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين